ځینې اشنایان بیا دا وایي او یاره میدان به ورته خالي نه پرېږدي کفر کې نه نوځه په ډیران کې نه نوځه په شکړو کې نه نوځه د خنزیر غوښې ښه لاسونه لت پت کا ځکه چې میدان دې خالي پرېښود نو بیا خو دا کافران نور هم زیاتېږي دا فاسقان به نور هم دغه شي زیات شي تاسو د ابراهیم علیه السلام د هجرت واقعه اورېدلې ده حاجي اورېدم ده که نه ابراهیم علیه السلام میدان پرېښو که نه و پرېښی وایا لوط علیہ السلام میدان پریخه دی کنه دی پریخه دی موسی علیہ السلام لس کال لپاره میدان پریخه دی کنه دی پریخه اتو کال لپاره د موستا خپل پیغمبر مکه المکرمه پریخه دی کنه دی پریخه که حضور دا سوچ کړي وي چې کزه د مکې نه هجرت وکما نو دا خو به د دارالندوی دا پارلیمنت خالی پاتې شي دا مشرکین منورم زیات شي دا کعبه خو مشرکان بوالي راځمړم دی کې وسره وخت روا نو اسلام براغلی او دا شل کال چې طالبانو کابل پریخو نو میدان به پریدي د کفر میدان ځان به مضبوطه او بیا به د جهاد په صورت کې عمله کې فاتحانه طور او داسې جنډه به لګي څنګه چې مکه مکرمه کې ولګېدله او څنګه چې په کابل کې ولګېدله ان شاء الله العزیز راځو به کنه به راځو ان شاء الله